إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. محترم مسلمانان ورونو، الله رب العالمین په دې دنیا کې په انسانانو باندې قسم نعمتونه کړي دي. داسې نعمتونه کړي په دې انسانانو باندې چې څومره شکریه د الله رب العالمین ادا کړي د انسانان، نو دغه نعمتونو شکریه نشي پوره کولی. محترم مسلمانان ورونو، یو دغه نعمتونو نه چې الله رب العالمین په انسانانو باندې کړی دی هغه اولاد دی، د انسانانو بچی دي. او دا سلسله الله رب العالمین په دې دنیا کې شروع کړې ده چې یو پیړۍ راځي، هغې پسې بله راځي، هغې پسې بله راځي، او هغې پسې بله راځي، او داسې روانه ده تر څو چې قیامت راځي، د هغې پورې به دا روان وي. لیکن محترمو، هغه خلک په دې انسانانو کې کامیاب دي چې د چا اولاد پیدا شي، د چا بچی پیدا شي، او هغه د هغه بچو په قدر باندې پوه شي، د هغه بچو تربیت وکړي، هغه بچی سبا لپاره په تاریخ کې د هغه بچو نوم ولیکل شي چې داسې بچی زیږېدلی و، دې پلار داسې بچی زیږولی و چې د یو تاریخ پرېښودلو. محترمو، د آدم علیه السلام نه واخله تر د دې وخته پورې څومره انسانان پیدا شوي دي چې د هغې شمار نه دی معلوم، خو په دې کې چند څه انسانان دي چې د هغې نومونه باقي دي په دې دنیا کې. وجه څه وه؟ د هغې وجه دا وه چې د دغه انسانانو تربیت شوی و. وجه دا وه چې دغه انسانانو خپله لار پیژندلې وه، کومه چې د الله او د الله د رسول لار ده. مخکې چې کوم انبیا تیر شوي دي هغه خلکو الله پیژندلی و، په دې وجه باندې دغه خلکو نوم باقي پاتې شوی دی په دنیا کې، او په آخرت کې هم دغه خلک کامیاب وي. په دنیا کې هم الله رب العالمین وځلول، او په آخرت کې به هم ځلوي. نو محترمو، نن زموږ او ستاسو موضوع دلته دا ده: تربیت الاولاد، د خپلو بچو تربیت کول. ولې دا دومره اهم دی؟ اول د دې اهموالی معلومول پکار دي، ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي، موږ او تاسو چې دا کوم آیات ولوستو: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو، الله رب العالمین مؤمنانو ته خطاب کوي، کافرو ته نه کوي. ورا ولې؟ هغه خو تباه دي. قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه هم د اور نه بچ کړئ، او خپل اهل هم بچ کړئ، خپل بچي هم د اور نه بچ کړئ. ولې؟ وقودها الناس والحجاره،
دلته چې تاسو د اور ته ځئ ګوره د دې لرګي مرګي دغه نشته دی خشاک نه دي نه ګیس دی چې اور بلیږي نه د دې خشاک چې دی د انسانان دی ګوره او کاڼي دي ګوره دې ته به ځې که ځان دې بچ نه کړو ځان بچ کړه د دې نه ګوره ځان بچ کړه دا د انسانانو دپاره الله رب العالمین پیدا کړی دی په دې کې انسانان سیزي په دې کې کاڼي سیزي او دا داسې اور نه دی چې وبه دې تښتې ګوره د تښتېدو ته هېڅ قسمه ګنجایش نه دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم دلته خو د جیلونو نه خلک تښتي دلته خو د سخت ځای نه به وتښتي خو هلته نشي تښتېدلی څوک پې ولاړ دي ملایکې پې ولاړې دي او داسې ملایکې ولاړې دي په هغه اور باندې چې ګوره سخت زړي دي په چا باندې رحم نه کوي چې الله تعالی ورته څه حکم کړی حقه کوي ګوره او دغه رنګې لا يعصون الله ما امرهم دلته خو به رشوت وچلې پیسې به ورکړي ځان به د مشکلاتو نه وباسي هلته خو هغوی هغه کار نه کوي بلکې هغه څه کوي چې الله تعالی ورته امر کړی دی ويفعلون ما يؤمرون هغه کار کوي چې الله ورته په هغې باندې امر کړی دی نو الله رب العالمین په دنیا کې موږ او تاسو له تنبیه را کړې ده چې خپل ځان او خپل اهل دا د اور نه بچ کړي په دې وجه باندې تربیت د اولاد او د خپل ځان دا ضروري او لازمي دی ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع هر یو کس په تاسو کې شپونکی دی شپونکی خو پیژنئ که راګړي دي ځي چې سړی په دې دغو کې وکلکم مسؤول عن رعیته د هر یو شپونکي نه به د خپل مسؤلیت او د خپل رعیت په باره کې تپوس کېږي ته په خپل کور کې مشر ستا نه به د کشرانو په باره کې الله رب العالمین تپوس کوي فالامام راع یو امام یو بادشاه یو بل مشر دا چې دی دا شپونکی دی وهو مسؤول عن رعیته د ده نه به د ده د رعیت په باره کې تپوس کېږي همدغه رنګې او د ده د اهل په باره کې به الله رب العالمین تپوس کوي او دا رنګې یو سړی د خپل کور په باره کې راعي دی یو سړی دی په کور کې مشر دی د ده نه به د کشر په باره کې تپوس کېږي چې ستا کشر څه کوي ستا کشر څنګه ژوند تېروي تا خو د کشر نه موبایل اخیستی دی خو دا په موبایل باندې څه ګوري ته خو دا کشر د کور نه بهر کې خو دا بهر څه کوي تا یې تپوس کړی که نه دی کړی تا د خپل کشر تپوس کړی چې دا مونځ کوي که نه کوي تا د خپل کشر نه تپوس کړی چې تا ته مونځ یاد دی که نه دی یاد تا د خپل کشر نه تپوس کړی چې تا ته قرآن یاد دی که نه دی یاد نن سبا زمون حالات کم حال ته رسیدلی دي والله داسې خلک په دې دنیا کې موجود دي بلکې زمونږ د پښتنو په معاشره کې موجود دي 40% نه بلکې 50% داسې واخله چې منځونه ورته صحیح نه دي یاد موږ ځان ته مسلمانان وایو په خوله خو اسلام نه راځي او نه په خوله باندې څوک مسلمانان کېدلی شي د منځ چې دی د اسلام په ارکانو کې دویم رکن دی ګوره رأس الامر الاسلام وعمودها الصلاة سر د ټولو کارونو اسلام دی وعمودها الصلاة او ستنې منځ دی بل حدیث کې راځي بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة د کفر د شرک په منځ کې صرف فرق د منځ دی چې منځ دې نه کوو کافر هم یو مشرک هم نن څونه خلک منځ نه کوي په معاشره کې قصدا عمدا منځ پرېږدي من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر چا چې قصدن منځ پرېښودو د کفر وکړو نو د خپل بچو تربیت دا دی چې ته د هغه نه د منځ تپوس وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې ستا بچی رالوی شو 7 کالو ته ورسېدو منځ طرف ته ورله ترغیب ورکړه چې منځ وکړه بچیه چې د هغې نه وروسته 10 کالو ته ورسېدو منځ نه کوي ویې وهه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپله امسا خپله چوکه د خپل بچي نه مه اوچتوه د هغه تربیت وکړه ګوره همدغه رنګ بل حدیث کې راځي ما من عبد یستریعه الله ورعیة نشته دی یو بنده چې هغه له الله رب العالمین رعیت ورکړی په دنیا کې یو داسې بنده به نه چې هغې له رب العالمین رعیت ورکړی یو رعیت یې ورته حواله کړی یموت یوم یموت دا وفات شي په داسې ورځ باندې چې دا وفات شي وهو غاش لرعیته او دا د خپل رعیت سره چې دی دا دوکهباز د خپل اولاد د خپل اهل و عیال تربیت په صحیح طریقې سره نه کړي نو د ده څه انجام دی الا حرم الله علیه الجنه په دې انسان باندې به الله رب العالمین جنت حرام کړي څومره خطرناکه خبره ده محترمو موږ دا خبرې داسې عامې خبرې اخلو لیکن دا ډېر اهم او ضروري ده چې د خپل بچي تربیت وکړي کله چې ته د یو بچي تربیت وکړي هغې نه به صلاح الدین ایوبي نه جوړېږي کله چې ته د یو بچي تربیت وکړي هغې نه به عمر بن الخطاب نه جوړېږي
کله چې ته د یو بچي تربیت وکړې هغې به خالد بن الولید نه جوړېږي. دا صحابه خو داسې نه دي جوړ شوي، د دې تربیت شوی و. نن ما تا بچي پیدا کېږي او راځي او تپوس یې نه کوو چې څه کوي. اصل کې چې بچی پیدا کېږي د بچي تربیت چې شروع کېږي که نه، عربو په دې باندې کتابونه لیکلي دي چې د بچي تربیت شروع کېږي د هغه وخت نه شروع کېږي چې ته کله خپل بچي له رشته غواړې، رشته د هغه وخت نه ستا د نوسي تربیت شروع کېږي. ته به د بچي تپوس سوچ وروسته کې اول به نوسي سوچ کې هغې دپاره یو صالحه ښځه وګوره، زوجه. کله چې د ماشوم مور دا صالحه او نیکعمله وي، پوهه یې عقل لري، د هغې بچی چې دی دا به نیکعمله وي. ځکه عربان وایي الحیة لا تلد الا حویه، وایي د مار نه پیدا کېږي مګر د مار بچی پیدا کېږي. که اوس مور نیکعمله ده، په دین باندې پوهېږي، قرآن باندې پوهېږي، د هغې بچی به قرآن باندې نه پوهېږي. اوس یو مور ډمه ده، د لهو لعب څیزونو سره شوق دی، نو هغه به سبا د هغې بچی په کوم حال کې وي. دغه رنګ یو پلار د واده نه مخکې څنګه زندګي ده، باید چې واده وکړي هغه زندګي خپله چینج کړي، د خپل بچي په مخ کې کنځلې ونه کړي، خپل بچي ته داسې الفاظ استعمال نه کړي چې هغه بچی سبا نه رالوی شي او پلار ته دغه الفاظ استعمالوي. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یو شپونکی و بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و، ایمان یې به راوړی و. هر کس چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړي هغه مسلمان دی، مؤمن دی. نو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې زما بچی چې دی ما وهي ړانګی راپسې راغلی و، غربی مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ولې هغه زوی له راوغوښتو؟ ورته ولې دا خپل پلار و؟ ویل الله رسوله زه چې راغړ شوم ته په ما باندې اول نوم یې ما له ګونګټ نوم ایښودی دی، اول حق یې خو لا دلته ضایع کړی. د بچي نوم ګوره دا په هغې کې ډېر غټ رول ادا کوي. د بچي دپاره همیشه خپل نوم ښکلی او ښایسته نوم دی. رسول الله صلی فرمایي په نومونو کې ښایسته نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. وی ولې را باندې دا نوم ایښودی دی؟ بل دا چې زه راغټ شوم د ما نه ډانګی را کړی دی او بس د ګډو بیزو پسې ورپسې کلی یم چې بس ګډو بیزو رانې کوي وهم یې چې زما پلار رانې وکړي دا مو وهم د ما ته ښودلې م دا ده. نو بچی چې دی که نن دې د تربیت ونه کړو، سبا له ستا دپاره عذاب ګرځېږي، سبا له تا نه مشکل جوړوي، سبا له تا ګوره په غټو مشکلاتو او تکلیفونو کې واقع کوي. د بچي دپاره ضروري شیز چې دی دغه تربیت دی، چې تربیت دې وکړو نو دغه انسان چې دی دا بیا ستا دپاره سبا دپاره د جنت ذریعه ګرځېدلی شي، ستا دپاره اساني راولي په دې دنیا کې. ماشوم چې د دنیا ته داسې نه راځي چې دا راغی د دنیا ته او بس همدغسې لوپارو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مولود الا یولد علی فطرة، نه پیدا کېږي یو انسان په دې دنیا کې مګر هغه چې پیدا کېږي په فطرت د اسلام باندې پیدا کېږي، هغه مسلمان پیدا کېږي. فابواه یهودانه، مور پلار چې دی یهودي وګرځوي، وینصرانه یا نصراني کوي یا مجوسي کوي. د مور غیږه د بچي دپاره مدرسه ده، تربیتګاه ده، دلته د بچي تربیت کېږي. پلار چې دی د بچي دپاره د تربیت پیلنی سپاسالار دی چې د بچي تربیت کوي. پلار به د بچي د هر قسمه شیز خیال ساتي چې بچی زما په کوم ځای کې سبق وایي، په کوم سکول کې سبق وایي، دغه ځای ماحول څنګه دی، بچی کور ته راغی په کور کې څه کوي، بهر وځي د ملګري څوک دي، د چا سره کښېني پاڅي. زما بچی صرف دنیا ته متوجه دی که آخرت ته هم سوچته دی. هغه بچی ګوره دا خبره واورئ چې صرف دنیا سره تعلق دی، او تاسو هم دا وایئ چې زما د بچي به صرف سکولونه ووایي، کالجونه به ووایي، یونیورسټیانې به ووایي. والله بالله که دا بچی سبا ستا له په کار راغی، ټیک ده لکه دنیا به درله درکړي، خو چې وفات شوي دعا هم درته نه کوي، ځکه به په خپله دنیا کې مشغولی. تا باندې څه کوي بیا؟ ما داسې خلک ولیدل قسم په رب باندې چې پلار یې هغوی وکیلان وګرځول، لال په دوبۍ او په یورپ او په دغه ځایونو کې دي، او نن وایي موږ له پلار څه کړي دي. داسې خلک موږ ولیدل په دې معاشره کې، وجه څه وه؟ د دین نه لرې دي. کله چې دین ته نږدې هغه به د دې آیات نه خبري وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. فیصله کړې ده رب ستا چې عبادت به نه کوې مګر د یو الله به کوې، او د خپل حق نه وروسته د چا ذکر کوي؟ وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره نیکي کوه. خاص کر کوم وخت کې اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما،
کله چې د دوی نه یو کس یا دواړه بوډاوالي ته ورسیږي، خاص کر په دغه وخت کې د خپل بچو سره د خپل مور او پلار سره نیکي کوئ. حتی تر دې پورې قرآن څه وایي؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. د دې په مخ کې د اف کلمه مه استعمالوه. نو چې ستا بچي قرآن نه ویلی نو د دې نه به چېرته خبري خبر به یې نه به یې خبر که سبا نه به ستا بېعزتي کوي، بیا وایي زما بچی زما خبره نه مني، نافرمانه دی. ولې به نافرمانه دی؟ ځکه چې ته د خپل بچي تربیت صحیح نه کې. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان، کله چې وفات شي یو انسان، انقطع عنه عمله الا من ثلاث، د ده نه ټول اعمال ختم شي، هیڅ قسمه بس دنیا سره رابطه کټ شوه، بلکې درې څیزونه چې د انسان ته پیدا ورکوي د مرګ نه وروسته. اول صدقه جاریه، صدقه جاریه، کوی دې ایستلی دی، روډ دې جوړ کړی دی، مدرسه دې جوړه کړې ده، مسجد دې جوړ کړی دی، یو داسې کار دی کله چې ته وفات شو ستا د مرګ نه وروسته هغه جاري دی، دا ستا لپاره صدقه جاریه ده. همدغه رنګې دویم نمبر او علم ينتفع به، هغه علم چې تا ته پرې پیدا درکړي، ته بل چا ته هغې فایده ورسې، خپل هم دې فایده حاصل کړي، نورو ته هم د هغې فایده ورسې، علم خور کړي، دا یو صدقه جاریه ده ستا دپاره. او بل مهم څیز او ولد صالح يدعو له، نیک عمله بچی، نیک عمله اولاد چې ستا دپاره دعا کوي، ته وفات چې ستا نه وروسته ستا دپاره دعا کوي، نو دا بچی انسان ته فایده ورکوي. که موږ او تاسو قرآن وګورو، لقمان حکیم ببارک الله رب العالمین فرمایي چې خپل بچی ته د هغه وصیت او الله رب العالمین را ذکر کړی دی، څومره بهترین وصیت خپل بچی ته هغې کړی دی، او په څومره ښکلې لفظ راغه را دغه کړی راغوښته را طلب کړی دی خپل بچی. بچی داسې نه ده چې ته پسې لښته راواله شا به دا کار وکړه، نه، په نرمې لهجې سره بچی سره به سختي هم کې، نرمي به هم کې، او کله کله به د هغه د خواهشاتو نه انکار هم کې چې هغه تا نه د یو شي خواهش وکړي چې دا کار راله وکړه، د هغه د تربیت د وجې نه به د هغه نه انکار کې، ځکه چې هره خبره ته د بچي مني نو هغه بیا خرابېږي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، کله چې لقمان علیه السلام خپل زوی ته وصیت کوه، ته څه وایي؟ یا بنی لا تشرک بالله، ای بچوړیا شرک مه کوه د الله رب العالمین سره، ان الشرک لظلم عظیم، بېشکه شرک چې دی دا لویه ګناه ده. دلته زموږ ستاسو مقصد دا دی چې لقمان حکیم ته ګوره خپل بچي ته څومره په حکمت او صحیح طریقې سره وصیت کوي. دغه رنګې بل ځای کې ورته څه وایي؟ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف، څومره ښایسته وصیتونه ورته کړي، ای بچوړیا، د بچوړې لفظ ورسته استعمال، اقم الصلاة، منځ کوه، وامر بالمعروف، خلکو ته په نیکۍ باندې وصیت کوه، وانه عن المنکر، د بدۍ نه خلک منع کوه، واصبر على ما اصابک، صبر کوه په هغه څه باندې چې تا ورسېږي. ډېر مشکلات په خلکو باندې راشي، تکلیفونه راشي، هغه مشکلات او تکلیفونه نه برداشت کوي، ځکه خبر نه د صبر چې کوم فضیلت ده د هغې نه نه خبر. یو انسان باندې مشکل راشي، تکلیف راشي، دا الله رب العالمین ستا نه لرې کوي، فإن مع العسر یسرا، په سختۍ پسې وروسته الله رب العالمین اساني راولي. نو همیشه خپلو بچو ته د مونځ باره کې تلقین ورکول، بچي د شرک نه منې کول، بچي چې دی د نهي عن المنکر طرف ته طلب کول، چې خلک د بدیو نه منع کوه، خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوه، صبر کوه چې مشکلات د باندې راځي. همدغه رنګ خپل بچي ته وایي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، خلکو ته تندی مه ترې وکوه، چې هر ځای کې تندی راچولی، بلکې په کلاو تندي د خلکو سره ملاوېږه. همدغه رنګې ولا تمشي في الارض مرحا، په ځمکه باندې تکبر کوونکی مه ګرځه چې تکبر په حالات کې ګرځي، سینې د رئیس د مسلمانانو مؤمنانو روان دي، داسې خلک د الله رب العالمین نه خوښېږي. تکبر د الله رب العالمین صادر دی. سینه په هغه وخت کې ایستلی شي چې کله د کفارو میدان ته لاړې، د کفارو سره په جنګ کې جنګېږي، په هغه حالات کې انسان بیا باید ځان وښیي، د مؤمنانو په درمیان کې به ځان عاجزه حسابې. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري چې کوم دي مؤمنان کافرو ته سخت دي، مضبوط دي، او په خپل منځ کې نرمدیله دي. دا د مؤمنانو صفات دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو صفاتو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو چې عاجزي کول په خپل درمیان کې. همدغه رنګې وقصد فی مشیک، په خپل مزل کې چې درمیانوي کوه،
تیز تیز مه ځه د خلکو په درمیان کې ځان اوچت اوچت مه ګڼه واغضض من صوتک خپل اواز یې ښکته ساته ان انکر الاصوات لصوت الحمیر رمباړې لکه د خر په شان ته رمباړې دا نه دي وهل پکار هر ځای کې رمباړې وهل دا چې د انسان د مروءت د سړیتوب نه خلاف خبره ده دا د لقمان حکیم علیه السلام دا خپل بچي ته دا وصیتونه کړي دي همدغه رنګ عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سورما رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې او زه ته شاته وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې یا غلامو ای بچیا غلام مطلب یو هلک ته ویل کېږي مونږ چې ویل کا داسې یو الفاظ او دارنګه غلام د نورو دغه د فارم راتلی شي الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت ته ګوره په کوم ځای کې ناست دی په سورلۍ باندې ناست دی خو د یو ماشوم هلک تربیت کوي تربیت دا نه دی چې ته صرف خپل بچي وکړه بل چا بچی دې ولیدو ته په ده باندې مسؤول یې چې تا یو غلط کار باندې ولیدو ته یې منع کړي چې دا کار مه کوه بچیه یو ښه خبره ده دا ده بل چا بچي ته وښایه په دې باندې الله تعالی اجر درکړي ورته وایي چې زه تا ته یو داسې کلمات در ونښیم چې الله تعالی هغې باندې پیدا درکړي هغه ورته ویل ولې نه واحفظ الله يحفظك ته وایي د الله رب العالمین د دین حفاظت وکړه الله تعالی به ستا حفاظت وکړي احفظ الله تجده تجاهك ته د الله رب العالمین په دین باندې تجاوز مه کوه حفاظت وکړه الله به ستا حفاظت وکړي او دارنګه اذا سألت فاسأل الله کله چې ته سوال کې بچیا دا د الله رب العالمین نه سوال کوه د بوتانو لات او عزا او دغه شیونو نه سوال مه کوه واذا استعنت فاستعن بالله او کله چې ته مدد غواړې دا د الله نه غواړه شرک مه کوه چې ته باباګانو ته وازونه کې نن زمونږ او ستاسو معاشره کې ګوره مونږ چې مونږ شرک نه کوو خو چې نن سبا یو کس راولېږي یا ګزارو کې وایي مورې دا وایي که نه وایي د الله په ځای باندې مور ته آواز کوي مور خو ډېر خوږ شیز دی خو چې کله ته مدد غواړې دا به د الله نه غواړې په جنګ کې یو صحابي لګېږي د غشي ګزار پرې لګېږي او هغه څه وایي وش رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که چېرته دی الله نوم اخیستی وی لرفعتک الملائکه ته به ملایکو اوچت کړی وی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري تربیت کوي همدغه رنګ ورته وایي واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء وای په دې خبره باندې پوه شه که چېرته دا ټول خلک راټول شي دا ټوله دنیا راټول شي دا امتونه راټول شي او څه وغواړي چې تا ته په یو شي باندې پیدا درکړي نفع درته ورسوي لن ينفعوك اذ کله تا ته پیدا نشي در رسولی الا بشيء قد كتبه الله تا ته په هېڅ شي باندې هغوی پیدا نشي در رسولی مګر چې تا ته الله رب العالمین څه شی لیکلی هغه به تا ته رسېږي ضرر یې درته لیکلی الله رب العالمین چې دا ټوله دنیا راټوله شي تا ته پیدا نشي رسولی همدغه رنګې به یې ورته وویل وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء او که چېرته په دې باندې راټول شي چې تا ته ضرر درکړي نو تا ته ضرر نشي در کولی تر څو چې الله رب العالمین تا ته پیدا لیکلي نو تا ته دا خلک ضرر نشي در رسولی همدغه رنګ بیا ورته ویل چې رفعت الاقلام قلمونه وچ شوي دي وجفت الصحف او دارنګې صحیفې چې دي دا بندې شوي دي مطلب دا چې تقدیر لیکل شوی دی د چا نه مه یېرېږه د الله تعالی په باره کې حق وینا سیده کوه څوک درته تکلیف نشي در رسولی چې الله درته نه لیکلی او چې څوک درته تکلیف رسوي نو هېڅوک یې نشي منې کولی چې الله درته لیکلی او دا خبره ورته وکړه چې تا ته کله یو تکلیف رسیږي واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك او کوم څیز چې ته وغواړې چې حاصل یې کړې او الله درته نه یې لیکلی ته یې نشي حاصلولی او کوم څیز چې ته وغواړې چې نه یې حاصلې او الله درته ولیکي هغه شی ستا ته رسېږي مثلا مرګ یې درته لیکلی دی او ته کوشش کوې چې زه مړ نه شم نه ته به مړ کېږې بیماري درته لیکلې ده څونه هم ځان ساتې الله درته لیکلې هغه بیماري درته رسېږي او ته وایې چې په ما باندې یو مشکل راځي او یریږي د هغې نه الله درته نه دی لیکلی نه د ما نه راځي څومره بهترین او ښایسته خبرې ورته کړي څه کوي
الله رب العالمین ته متوجه کړي. د الله رب العالمین عباداتو ته راغواړي چې ګوره خپل عقیده په الله رب العالمین باندې جوړه کا، د بندګانو نه مه یېرېږه د الله تعالی په باره کې. او بل ورته وایي واعلم ان النصر مع الصبر، وایي پوه شه مدد چې دی دا د صبر سره دی. ګوره کله چې د باندې مشکل راغی ځان مه وهه، جزې پزې مه کوه، بلکې صبر وکړه په هغې باندې، الله تعالی به ستا مدد وکړي. وان الفرج مع الكرب، او دارنګې اساني چې ده دا د سختۍ نه وروسته راځي. کله چې د باندې مشکلات رال صبر وکړه، الله رب العالمین به در باندې اساني راولي. همدغه رنګې لکه څنګه چې ما آیاتو لوستو فإن مع العسر یسرا، بېشکه د سختۍ نه وروسته اساني ده. نو محترمو ټیم کم دی او موضوع ډېره غټه ده، خو د خپلو بچو تربیت چې دی وکړو لنډه او اسانه خبره دا ده چې په دنیا کې دې ژوند په راحت کې دی، په بوډاوالي کې، په ځوانۍ کې، په هر حالات کې به د ژوند په راحت کې وي، او چې وفات شي وروسته هم ستا لپاره راحت دی. او چې بچی دی بې تربیته غټ شو، تربیت دې ورله صحیح ونه کړو، نو دنیا کې دې ژوند تباه دی، سر درد درته جوړېږي، بیا به د هغې تربیت نشي کولی، وران به یې درنه، او د مرګ نه وروسته هم دته هېڅ قسمه پیدا نه درکوي. بیا به چې دی نه به درته دعا کوي، او الله رب العالمین به دې د هغې په سر باندې رانیسي، ځکه چې ته د بچي تربیت ونه کړي او دا بچی داسې پاتې شو، ته د هغې سره دوکهباز پاتې شوې، لکه څنګه چې موږ حدیث ولوستو الا حرم الله علیه الجنه، الله رب العالمین په داسې انسان باندې جنت حرام کوي. نو د آخرت دې هم تباه شو او دنیا دې هم تباه شوه. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو، او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو معاشره یو ښایسته او بهترینه معاشره وګرځوي. رب العالمین دې زموږ او ستاسو بچي اصلاح کړي، او الله رب العالمین دې ټول مسلمانانو مدد وکړي چې په کوم ځای کې دي، په مشکلاتو کې دي، تکلیفونو کې دي، که په هر ځای کې دي، رب العالمین دې ظالمان تباه او برباد کړي. واخر دعوانا الحمد لله.